أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سورة النمل 25 نمبر آیات. په دې 25 نمبر آیات کې د هدهد او د مولا چرګه هغه مضمون ذکر کیږي چې کوم د توحید په اړه کې د ویلو او د هغه زنانه متعلق خبره کړې و چې کوم په خپل هم مسلمان نه و نور ته سجدي کولې د هغه قوم هم دغه شانته کوي. نو مولا چرګه کو سليمان عليه السلام ته ویل چې الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. دا سر کې الله يسجدوا دار فسودهم عن السبيل جمله سره تعلق لري چې دې خلکو د شیطانانو خپل بد عملونه خیسته کار کړی دی او دې سم لاري نه بند کړی دي په دې شان سره چې دوی وس الله ته سجده نشي کولای. الله يسجدوا لله د وجه سجده نه کول الله تعالی دا الذي حق الله يخرج الخبأ في السماوات والارض. حق الله چې هغه راوباسي پټ سيزونه چې پاسمانونو کې دي او هغه چې پس مګ کې دي. نو دې کې مضمون ته اشاره شو چې یو خدای دغه مشرکانو د پاره زجر ذکر شو چې د شیطان په لمسن باندې لګیا دي کار ډېر بیکاره کار دی. دویمه خبره دا ده چې په دې کې توحید په الوهیت ذکر شو چې د بندګۍ لایق څوک دی. نو هغه صرف الله تعالی دی. ولی دغه الله تعالی د بندګۍ لایق دی. هغه باندې دلایل دا دي چې په هر څه باندې صرف الله پويږي بل څه خو نه پويږي. چې بل چا بندګۍ کې نه خصانه خبر بم نه نو اسی بلګي. نو مولا چرګه کوي چې هغه ذات عبادت او سجدي ولی نه کوي چې هغه او باسي پټ څه زونه چې پاسمانونو کې دي او پزمکه کې دي. اسمانونو کې پټ څه زونه چې کوم دي نور سپوږمۍ ستوري دغه برج پاسمانونو کې مخلوقات چې انسان د نظر نه کله پناه شي کله راخارش او ډېر څه زونه د انسان اډولینم نه پاسمانونو کې دي انسان اډولینم نه زما کې هم ډېر څه زونه پټ دي. زما کې خزانه معدنیات قانونا او ډېر قیمتي سامانونه بر زما کې پټ شته دي چې الله ته معلوم دي او عام انسانان ته نه دي معلوم. ځینې څه زونه انسانان په وسایل سره معلومول شي او ځینې څه زونه داسې دي چې په وسایل هم پکې کار نه کوي نشي معلومول. ډېر څه زونه داسې شته لکه دجال په کوم ځای کې ناشته په وسایل سره نه معلومي. جو ماجوج په کوم ځای کې ناشتي الله ته معلوم دي خو کې په وسایل سره نشي معلومول او داسې بي حساب خبرې نورشته. دغه ټولي خبرې صرف الله تعالی ته معلومي دي. ويعلم ذا الله پیجنې ما هغه څه تخفون تاسو پټوي او ما تعلنون هغه تاسو ښکارا کوي. که تاسو خبره ښکارا کوي او بڑا کې پټه ساتي په دوه صورتونو کې په الله خبر چې الله دې خبر دې دغه ذات سجده هم تک ذات پکار باقي مخلوقات نه ده پکار. نو یو طرف کې د مضمون توحید دی او بل د مولا چرګ په خله باندې دی. نو معلومی کې دا چې حیوانات ټول د الله تعالی د وحدانیت پورا قائل دي. هیڅ څوک هم د انسان او د پیرینه علاوه باقي سيزونو کې چې څومره مخلوقات دي هیڅ څوک هم د توحید نه منکر نشته. مولا چرګ د توحید لپاره څومره خسته مضامین ویل او څومره افسوس سره خبره کوله چې دا خلک د څه کوي حالانکه د څه نه د پکار بل شانته پکار ده. نو معلومه شو چې الله تعالی وحدانیت او توحید یو دسي مضمون د ټول مخلوقات منلې دي او ټول مخلوقات قبول کړي دي. دغه لپاره باقاعده کارم کړي دي. صرف انسان او پیری داسې دي چې کله د عزت شکار شي کله د جهالت شکار شي کله د غفلت شکار شي او په دې جرایمو کې اخته کیږي بیا اخته کیږي. الله لا اله الله تعالی چې دې نشته لایق د عبادت الا هو رب العرش العظیم مگر دغه الله تعالی د رب د عرش لوی دی. دې ذکر کې دا الله لا اله بدی کې توحید په الوهیت ذکر شو چې د بندګۍ لایق صرف الله تعالی دی. او دویم کې هو رب العرش العظیم کې توحید پر ربوبیت ذکر شو چې دا ټول سيزونو تربیت صرف الله تعالی کې بل څه کې نشي کولای. دا یو کامل توحید دی چې د مولا چرګ د خلینا ذکر شو او دې ځکه باندې د مولا چرګ خبره ختم شو. سليمان عليه السلام د ټول خبري واورېدلې نو قال ویل سننظر زرد چې زبو ګورم
اصدقت ام كنت من الكاذبين چې تر آیات رښتونه کتر دروغجن نه خبره د رښتیا وکړه کو دروغ وکړه معلومات وزوسکو د سليمان عليه السلام دا جمله چې کوم قران نقل کړي د بدی کې چې کوم سبقونه دي کوم مضمونونه دي غدا دي یو خدا د پیغمبر او د فرشتي نه علاوه د څومره مخلوقات نو چې دغه مخلوقات نو ته خبره واوري نو دا احتمال لري چې رښتیا وي احتمال لري چې اړو رښتیا نه وي بل شانتي وي نو د پیغمبر او د فرشتي د خبرې نه علاوه مخلوقاتو کې هر کس چې خبره کوي نو د دروغ او رښتیا احتمال شته یقین رښتیا هم نه یقین دروغ هم نه تحقیقات پکې یو خبره دي دا معلومه شوه دویمه خبره دا معلومه شوه سليمان عليه السلام وایي چې زه به اوس ګورم معلومات وکوم چې ته رښتونه یې که دروغ چنې د دې نه معلومه شوه چې پیغمبران د غیب علم نه لري که لرل نو بیا به دې خبرې څه پیدا وه چې زه به اوس ګورم معلومات به حاصلوم خو ده به ډایرکټ ویلی وی چې ته رښتونه یې دروغ جنې بیا خو معلوماتو هېڅ ضرورت نه و دې نه پته ولګېده چې علم غیب صفت د الله تعالی د پیغمبران دي نه دي خبره او پیغمبرانو سره هم د الله تعالی د غیب علم نه دی ورکړی نشته ورسره نو عام مخلوقاتو سره خو نشته بیا ښکاره خبره شوله دا دوه مسلې شولې درېیمه خبره دا ده چې خبر واحد یو کس ته خبر راوړي او دغه کس اعتمادي کس د مخکې نه پوره اعتماد لري چې د کس دروغجن نه دی د الله نه یریږي رښتیا وایي همیشه دپاره دغه قول قابل اعتبار دی اعتبار پې کېدی شي منلی کېدی شي لیکن د دې سره سره به ته تحقیقات لازمي کوي چې یاره سره دروغ احتمال خو پکې نشته تحقیقات پکې ځکه چې کله کله صداقت کله اصلي سره واقع دیندار کله دا جعلي دی او سازش په بنیاد باندې سره راشي یو خپل شکل جوړ کی ډیر زمانه خپل اعتماد او اعتبار جوړ کی سره بل شان ته بل ځکه کې جوړ شوی او راغلی د غټو اهداف حاصله ورده پار راغلی ساريزي غونه کې تقوی شروع کړي نو بدغه ځکه کې د تفسیر اصل کلام د تحقیق مطابق خبر واحد چې کله یو کس خبر راوړي بظاهر باندې هغه ډېر قابل اعتماد هم شي تحقیقات به جاری ساتي معلومات به حاصلې په ډستر کې باندې بنوي چې ما ورېدلی او ویل مغوه کې خو د خبر راغی خبر لا داسې باندې کې دین چې کوم دی نو اهم سیز دی نو بده کې د ډېر زیات احتیاط سخت ضرورت دی نو سليمان عليه السلام هم دغه طریقه وکړه او دغه طریقې کار قران هم نقل کو د دې لپاره چې انسانانو لپاره د امت لپاره د قیامت په یو سبق شي او مضمون شي سليمان عليه السلام ته ډېرو وجوهاتونه پته ولګېده چې خبرې خو رښتیا دروغجن نه او معلومات ته حاصل شو د هغې نه بعد یو خط ولیک او د خط مضمون ورسره روان دی اذهب ویسا بکتاب خط زما هذا چې دا دی فالقیه ورغورځوه دې خط لره الیهم دې کسانو ته ثم تول عنهم بیا په ډډه شره دوی نه یو سیټ ته کښېنه فانظر وګوره ماذا يرجعون چې څه جواب واپس کوي دا آیات چې کوم دی په دې کې چې سليمان عليه السلام کوم احوال نقل شو کوم جمله نقل شو دغه لفظي ترجمه شو د دې معلومه شو چې کله د یو قوم متعلق خبر راشي چې دې ځکه نه کافران ناس د الله تعالی د وجود نه دی قائل د دین نه دی قائل شریعت نه دی قائل د توحید نه دی قائل نو مسلمان حکمران باندې مسلمانانو بادشاہ باندې لازمي د پوری د غم کی دعوت ولا ورکی سليمان عليه السلام د څنګه اطلاع میلاو چې د خزه وسیږي نور څه دی کوي قوم گمراه کړي دي پوری او تخت ولیکو او خود ته مولا جرګه ته وځ د خط ویس مخه کې ونیسه او بس وې رسو در اسلامي بادشاہ ذمہواری دغه شان د مسلمانانو یو خور چې په کوم ځګن کې یو ورور د مسلمانانو یو فرد چې په کوم ځګنو کې د دې سره ظلم کیږي د اسلامي حکمران بادشاہ ذمہواری د پوری په پاسي کې جواب وکړي او داغي غم وکړي دا مضمون د نبی رسول الله په زمانه کې دومره پوخ او د خلکو په ذهنونو کې دومره کلک دا مضمون او د اسلامي بادشاہت کې ذمہواری چې د دومره خلکو د عزتوي چې حکمران ماډر فاسق باجټر ګناونه به هم کول خو دې متعلق به بیخي صبر نشه کولای چې کله به خبر راغی چې پلانې ځکه کې کفر روان دي پاکستان کې د مسلمان سره ظلم شوی دی بادشاہ به سره بده کې نهسته نشي او ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د نور انسانانو نه وجودا ته پوسونه کې یو ډېر ته پوسونه بږي خو د بادشاہ نه بغړ ته پوس دا کی چې کله بادشاہ الله سره مخامخ شي چې ته ما اختیارات درکړي زما کې به مخ باندې دي د فارم درکړي چې د مخلوق فریاد ما ته راونه رسي تیل ته غم وکي مسله ولا حل کی آیاتات سکړي و د مخلوق فریاد د پکړي او دا غي ټول ضرورتونه پوره کړي کنه فریاد ما ته راورسي دا یو درون سوال دی خطرناک سوال
او دا د سوال لجر د ټولو عام سوالاتو په نسبت باندې دا یو سوال ډیر زیات وزنی دی ګران. همدغه سوال و چې د عمر فاروق رضی الله عنه خو به ورکړیو د شپې په د کېدې نش په لارو کوڅو کې به ګرځېدو په بیابانونو کې به ګرځېدو خلکو احوال به معلومول او بار بار به داسې ویل چې د فرات بغاړه من یو سپی او پات مړ شي ام ذمہواری زما په سر باندې د زما د غفلت په وجه باندې پات شي مړ شوی زبې ذمہوار یم لہذا د حیواناتو غم ور سره هم پورا ور سره همدغه وجه چې کله حجاج بن یوسف ته اطلاع ملاو شول چې د سن په علاقه کې یو سړی ولګېدو یو کافر او د مسلمان خور ته لاس ور واچو او هغه د आवाज کړي و چې حجاج بن یوسف ته دا پیغام څوک ورسي نو کم تاجر چې کم دا خبر واوریدل پیغام یې ورساو نو حجاج بن یوسف چې کله دا خبر واوریدل پوري نیغ وترید او بس د غسین تک سرج او یو hebat پیراغه او دا غینه بعد یو ویل چې دی تاجر ته ویل چې دا سن علاقه کم طرف ته هغه ورته ویل بس د مکینه چې کله نو خاطه ته وګوري نو خاطه طرف ته چې کله لاړ شي مکه سفر شروع کی نو بری طرف باندې راځي مشرقي طرف باندې راځي نو بس بری طرف کې بده وجه باندې دغه حجاج بن یوسف ولاړو د شپې د درې میسې پورې دی ولګیا د نقشه ګوري نقشه ته ولاړ دی او دا سن پکې معلومه چې کوم ځکه نو کړي چې کله سن معلوم کو نو هغه ځکه کې په نظام باندې ګډاریک سورې وکړي دا ځکه نه دی بس د غسین پکې په نظام باندې غواخو او یو څو پرې وسه د आवाज مکو چې یا اخته لبیک ای خور زه حاضر یم جواب دکوم هغه ځکه نه لخر یو وکړل سن علاقه تر ورسېدل لړنه دار چې سن خو ډېر لري د پاسونو را سفر شو او رالو هغه بادشاہ هغه سړی ونی وغیله سزا ورکړه مړې کو هغه خور آزاد شوله لیکن دې باوجود محمد بن قاسم چې کړ د خور سره مخامخ شو اول د معذرت وغوښتو چې تا کوم आवाज کړي ونه پاسری د لریوالي په وجه باندې او د لخر را جمع کول په وجه باندې ټیم ولګېدو موږ صار شو ذره ونه رسید موږ ماپ کې او کوم ماپ ته نه کړو الله تعالی بدر کې به مجرمان تصور نو هغه ورته وجه بس ما ماپ کړی زما در باندې ستنشت ام کداغه مزامین مسلمانانو حکمرانانو چې کوم براینا مسلمانان دي دوی ته زده او دوی ته قران زده د نبی علیہ السلام سیرت زده نو نه د مسلمانانو صدا نمونه رویه کېدل او نه د خبر الله څخه خپل اخوان درونه خرڅ کړی نو بده دی وجه باندې وای د اسلامي بادشاہ ذمہواری دا ده چې کله د حالاتونو خبر شي پوري پیغام کوي سليمان عليه السلام خبر شو چې په دغه ځګن کې خلک وسیږي پوري د خطوري اذهب يسب کتاب خزما هذا جداد فالقيه وغرزوا دلر اليهم دویتا ثم تولى عنهم بیا په ډډه شد دغینا دغه ځکه بکینی نه بسر باندې بیا ودرې کېږي سیرت نشي در محفل آداب د چې کله تا پیغام یو ځګن ته ویوړو خلکو سره میلاو شولې پیغام دی واورو خط دی ورکو جواب دی ویوړ بیا مس کې مکه نه خلک سو سیرت تکینه جو خپل مشوره وکي څه خبره چې کې جګه وکي نو ثم تولى عنهم در محفل آداب ذکر شو فانظر بیا وګوره ماذا يرجعون چې څه جواب دی واپس کوي بادشاہ او هر کس چې خط ولیکي د جواب انتظار ضروری دی چې واپس ته جواب ملاويږي او دا هغه ځکه اصل کې خط قائم مقام د سلام دی سلام په چا باندې واچي ګوري به جواب کوي کنه خط چې ولېږي نو جواب بیا انتظار کوي جواب ملاوي کنه ملاويږي او دا څنګه چې کوم دعوت په سلسله کې کوم خط لیکل دی لګل دی جواب انتظار بکې د خط د جواب نه بغیر اقدام نشي کولای چې په باندې حمله وکي بل څه طریقه وسره وکي څه نشي کولای بلکې جواب پرې بس صبر کوي چې جواب ملاويږي قالت نهاغي ویل خط ورسید خط لاړو الته ورسید هغه زنانه ته ورواچول شي زنانه چې خط راوغه سوي کوته نو قالت وی یا ایها الملأ استردارانو ملأ چې کوم د شورا اراکین دغه ته ویل کیږي انی القی الی کتاب کریم یقینا ورزول شوی د ماته یو خط عزتمن خط ورزول شوی دی خط د زنانه عزتمن خط وای خط څنګه عزتمن کیږي او د بس کوم وجه باندې دی عزتمن وای دغه مسلمان هم نه پدې کې د مفسرین اقوال دا دي یو قول بګی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی هغه وایي چې خط عزتمن کول د سې چې بده باندې مهر ولګي نو بیا پته لګي چې دا خاص خط دی د عام جعلی خط هم نه او د بیکار کس خط هم نه صحیح خط نو خلک ته اهتمام اکید اهمیت ورکړي د خط ضروری دی بده باندې باس پکار دی د خط څخه غم پکار دی د عام خط نه دی نو خط چې کوم عزتمن کیږي دا مهر سره عزتمن کیږي عجم خلک چې کوم دي نو عام عجم خلک چې به کوم خط باندې مهر نو ډېر بدرون نظر ته ګوري او چې کوم خط باندې مهر نه بدرون نظر ته نه ګوري نبی رسول الله ته کله دا راز معلوم چې عجم خلک بغیر د مهر نه خط اهمیت نه ورکړي او چې کله به مهر یې نو ډېر اهمیت ورکړي هغه د لپاره نبی رسول الله مهر جوړ
پنګوټه کې مهر لګېدل او دا انګوټه به ګوته کړی و او چې کله به خط لیکه کم کسان ته خطونه لیکل روم او کسرا څومره خطونه چې تری دي فارس طرفونو ته هغه ټول باندې نبی عليه السلام مهر موجود و انګوټه هغه مهر په موجود. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا کریم په معنا د مختوم سره دی چې دا خط عزتمند دي او چې بده باندې مهر لګېدل. لیکن مفسرینو تحقیق دا د یو خبره دغه دا ټیک دا خبره په خبر ځمانه بیخي صحیح ده. دویم عزتمن بده و چې بده کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر او دریم دا د چې ردی مضمون د څه و چې هم جامع مضمون اوس کوم ضروری خبره چې پکې کوم ضروری خبره چې پکار وي نو ټولي پکې موجود وي او دومره اوګد هم نه و چې هغه دومره اوګد چې سړی په لوستلو باندې ستړی شي نو اوګد هم نه دومره لړ هم نه چې اصلي مضامین ته پاتې شي او ردی سره په مهر هم لګېدل نو دا درې وړه خبره چې راجمع شي په خط کې چې جامع می او خپل مضامین چې کوم ضروری مضامین هغه ته پاتې شوی نه مهر هم په لګېدل د عزتمن خط. بیا د خط مضمون دا دی انه من سليمان یقینا د خط سليمان عليه السلام له طرف نه دی وانه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا ز شروع کوم په نوم د الله چې به حد مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د خط اول سر کې چې کوم دی د خط مضامین هم قران نقل کړی دي کوم خط چې سليمان عليه السلام ذکر کړي اول سر کې د سليمان عليه السلام نوم دی او پسې دویم نمبر کې بسم الله ده. دې ځکه کې یو سوال چې هر سړی خط لیکي نو ول بسم الله لیکي ګدا نوم خپل لیکي دا سوال نو بده کې د مفسرین او د علماو چې کوم تحقیق دی نو دومره مسله خو معلومه ده چې د خط خپل مسنون شرعي طریقه موجود ده او خط د اسلامي غټو اهم ذمہوارونه یو ذمہواری ده لیکن بهتره ده د بسم الله د نوم نمخ کې ولیکل چې سليمان عليه السلام خط هم د قشان دغه چې په اول سر کې بسم الله او پسې سليمان عليه السلام نوم لیکن قران چې کوم نقل کوي اول سليمان عليه السلام نوم ذکر شوی انه من سليمان نو بده کې د تفسیر مال قران تحقیق مطابق اصل مسله دا و چې د خط بسر کې بسم الله لیکوا لیکن خط چې په کمالي پاپا کې بندونو باقي بسر باندې د سليمان عليه السلام نوم انه من سليمان نوم چې خط سليمان عليه السلام طرف نه دی خودنه چې کولاو شو بسر کې بسم الله موجود نو ودی وجبانه چې کله بلقیس د خط او خلکو ته قصه کوله خپل شورا اراکینو ته قصه کوله نو هغه ورته ویلو چې خط د سليمان عليه السلام طرف نه راغله ګوري عام خط نه دی لہذا د خط باندې تاسو راجمه شي مشوره وکړو یو ضروری پیغام پکې دی نو هغه بلقیس خبره کړې و چې سليمان عليه السلام طرف نه دی نو اصل کې دا جمله انه من سليمان دغه زنانه وینا ده چې هغه د خبره وکړه د سینه د چې خط بسر کې اول سر کې د سليمان عليه السلام نوم شو اپسې بسم الله شو د سینه اگر چې دا جایز دی چې سړی په اول سر کې بسم الله ولې نوم ولې کې بیا بسم الله ولې کې معنی نه دی لیکن سنت خلاف راځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه چې کومه طریقه لیکل شوی دی نو هم د قشان دي چې په اول سر کې بسم الله او بیا د نبی علیہ السلام نوم او وړاندې بیا د خط مضمون هغه خطونه زې بزې باندې اوس هم موجود دي د نبی علیہ السلام خطونه نو دغه مسله شو چې بسم الله چې کوم ډول وړاندې شو او د ذکر کې چې دا انه من سليمان وړاندې شوی د علی پاپی مضمون د تفسیر مال قرآن تحقیق مطابق څنګه مهر سره خط عزتمن کیږي دسی په پاپی سره هم د عزتمن کیږي چې په پاپا کې بن کې او ویلېږي نو خلک په بدرون نظر ګوري کولاو پاڼل چاته ورېږي هغه دوم رحمت نور کې چې خدای خبر ځان یې ولي کو غبره سره لګي څه ډرامې شروع کړل کې شعر اول دا چې ماته دوم رحمت نه راکې چې خاطر عام پاڼه را لګل په پاپا کې هم نه بند کړي نو زه په دې خبره باندې عمل ولي کو ضرورت نو په دې وجه باندې دا مهر او علی پاپا قائم مقام د مهر جوړې دي د خط بدرناوي کی لیکن دې ځکه کې اوسو سوالات دادي چې د بسم الله ذکر پکې دی او خط بلقیس ته ترې دی بلقیس مسلمانانو ده او سوال دا چې آیا کافرانو درس خطونه لیکل جایز دي چې په کې د قران آسماني هدایت چې کوم دي هغه دغه مضامین پکې د الله تعالی نوم پکې د قران سره مستقله یو سوال پکې داش او دویم سوال دا چې آیا مثلا یو خط لیکي او باقي کې نیمه بسم الله ولګي بسم الله تعالی یا باسمه تعالی خلق لګي ای په ابجدو کې لګي 10 څنګه دی دا طریقه کار څنګه دی نو بده باندې مسله باندې تقریبا اتفاق دی چې د خط اکثری مضمون نور دی منځ کې د قران آیات راغی د الله نوم راغی نو دا جایز دی او نبی علیہ السلام چې کوم خطونه لیکلي باقي کې هم منځ کې داسې شوی دی چې یو مضمون مې لیکلی او مضمون منځ کې د قران آیات راغی یو نوم راغی الله تعالی نوم راغی نو اثر کې حکم اکثر لري او اکثری خدام نور مضمون د قران نه دی نو دا جایز دی چې کولی شي
ممکن لیکن دا خبر وای ضروری ده د فقها او د تشریحات نه پته لګي چې په کوم ځکن کې ستا یقین چې زما د خط توهین بکیږي او دغه خط په نالو کې بل ورځ پروت ښکارا کیږي خط احترام بنا عزت به نه قدر به نه او دا به ضایع کیږي او دغه ځکن کې کوشش وکړه چې بسم الله پکې ملک ته قران آیاتونه د مکمل بچ البته چې کله د خط لیکونو بسم الله خو چونکه سنت عمل له سنت خو بخیال ساتي نو بده سکار وګي د بسم الله په خله باندې وي او بیا خط ولیکي دغه تحقیق د تفسیر مال بالقران دې ځکه کې دومره خبره ده چې سليمان عليه السلام یو لوی هستی و پیغمبر خط بلقیس ته ولیکه نه په اول سر کې خپل نوم ولیکو او وړاندې مضمون ولیکو دا خو ټیک کار دی جایز کار دی اوس د مسلې یو بل سوال پیدا شي یو بل صورت پیدا شي یو ادنا سړی دی یو غټ کس ته خط لیکي شاګرد لګیا دی استاد ته خط لیکي یا یو عام کس چې کوم دی نو یو لوی عالم بزرګ ته خط لیکي بادشاہ ته خط لیکي نو دې مثلا چې کوي دا خپل نوم په اول سر کې لیکي په اخر سر کې لیکي طریقه خدا دا چې عام خطونه چې کوم غټ کس لیکي چې اول سر کې خپل نوم او بیا چې کوم دې چاته خط لیکل کېږي دا غینم به ولیکل شي اگر چې دغه چاته خط لیکل کېږي دا غینم قران وضاحت نه دی کړی ځکه نه منع کله نه وضاحت کړی دی لیکن د سنت خطونه نه معلومیږي چې خط لیکون کې خپل نوم ولیکي دا غینم بعد چاته لیکل کېږي دا غینم به هم لیکي دیم نمبر اوس خبردار چې ادنا سره اعلی ته خط لیکي ازوی پلار ته خط لیکي یا دغه شاند کې شاګرد استاد ته خط لیکي یا یو عام سړی بادشاہ ته خط لیکي هغه د لږ اوچت غونډه کې معلومیږي نو په دې صورتونو کې ادب څنګه دی چې سړی د خپل نوم وړاندې کړي او ورسته کوم طریقه وکړي نو په دې کې د علماء اگر چې لږ غونډه کې تحقیق شته دی او هغه دا چې د ادب په صورت کې پکار دی چې سړی د خپل نوم اخر ته ویسي اگر چې په اول سره کې وړي کې بیا هم جایز دی ګناه نه ده کړی لیکن ادب دا دی چې خط ورسته ویسي د مرسته کې د صحابه کرامو تصریحات بدی کې چې کوم دی غدا دي چې هغه په کله خط لیکنو دا خو به منل چې ادب یو ضروری شی دی ادب بنیادی شی دی ادب بخیال ساتي اب پارسه مشهور متل چې با ادب با نصیب بی ادب بی نصیب چې ادب نو الله ډېر سور کوي چې ادب نه دا اکثر محروم کیږي ستنه میراوي نو دا مسله خپل زمانه د ادب ضروری دی لیکن ټول نو وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقتداء اتباع ضروری ده او د نبی علیه السلام د سنت خیال ساتل ضروری دي نو صحابه کرام چې کوم خطونه لیکلي نبی عليه السلام دغه تاریخ نقل کړی دي نو باغ کې خپل نوم په اول سر کې ذکر کړی ولی ځکه چې په دې کې اگر چې د خلاف ادب بشي لیکن ټول نمک کې سنت اتباع ضروری ده نو که سنت تابعداري تکي او لکه څنګه د ادب پاتې دي چې دومره ضروری خبره نه ده نو راجح خبره ده او لا خبره ده چې د ادب په صورت کې د عام خپل نوم وړاندې شي د لپاره په دې نیت باندې د نبی عليه السلام اطاعت وشي هغه په سنت باندې عمل وشي په دې نیت باندې نه چې رزلټ غټه منو په دې وجه باندې په دې نیت باندې